یو سړی و هغه په ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنی خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی ودوم او په خوب کې راته یو سړی وی چې ټلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړی وی چې یو سړی نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر دی د عمرې له بوله وی هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووته سال چې پاتې جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې چې وویل چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد کړه چې هغه عمرې له بوله نمبر دې یاد دی نه وی په دویمه شپه مې دا بیا دا خوب ولیده بیا راته هغه سړی وایي بیا راته وایي چې تا ته ما وویل چې دا ټلیفون نمبر یې دی او دته ټلیفون وکړه او د سره میلاو شو د عمرې له بوله یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه نمبر یې راته وویل چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و زر مې ولیکه امام صاحب ته مې بیا وویل چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څه وکړم یو شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ ده زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه عمرې لی بوده هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټلیفون مې ورته وکړ ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وی هغه داسې په خړت خړت وخندل چې موږ مونځ نه کوو ته عمرو له بوځې مونږ روجې هم کله نیسو کله نه نیسو ته مونږ عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو مې چې دا کار به کوم ما ورته وی بھائی جان بات ته نه دوست دی نه مې رشته دار یې نه دې پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ماله څوک راکوي ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما څه روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي خو ما دا درېیمه شپه را وایي چې دا مې وویل هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې ورسره وکړو وی سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم د نن هلته ته ویم زه خو شراب هم څښم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی دا ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وي مفت شراب قاضي هم څښلي دی وی عمرې له مې بوت وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پې وکړو دی چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یې چې بیا سایه کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایه وکړه بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسوې نه په لار به مې نه پرېږدې یوازې زه تنګېږم چې کله طواف نه فارغ شو سایه نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مې خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا زه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا ځو ما ډېره ښه خبره ده زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکعته وکړل او دې په لومبي رکعت کې په سجده پروت دی سر نه اوچتی یا خدای پاک هلکه ما مونځ کو تا اوسه پورې لومبی سجدې نه سر نه پورته کړی ناست یم خو سړی هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی ویسې نه څه جنجال جوړ د موازو کې چې دا زما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتې وتی او مړو خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو کور والا ته مې دغه چلو شو بس ټیک ده د خدای طرف نه وه بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی وایي چې دا خو ډېر بې لمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې دا خو ډېر روژه خور و زما به سره په روژه جګړو چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي موت ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي و نه څه یې کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېره جزانه غریبانه نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېره جزانه نو په هغې به یې د بچو ګزاره کېدله چې سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي دا مې دې پورې وي چې په مړو مه دې راکېږې چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ هغه غریبانان په غم کې پاتې دي د جمعه او د څلوېښتې او د درېیمه ده او د دنیا د سهار نه 8 بجې ناست یو تر ماسپښینه پورې په ډېرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې دا خلک راته ناست دي رانه نه دا به بلکل نه کوې ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو د ګران شي ورکړي دا موږ ته خلک دا ځکه چې موږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې مراته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا ووایه موږ خو بېخ ووته بېخه مو وت خلک راشي بس په درېیمه دېرۍ موږ خو یو دیګروجې نه شو پخولی او په بلا شی را باندې دېرۍ څه ورسره وکړو بې شړلی هم نه شو
یا په جمعه کې راکړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړی ولا که نه. خیر زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې وایي دا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو، ښځه کونډه پاتې شو، ماشومان بچي پاتې شو، نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه. یو ویړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو، ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه. 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه، به 4مه ورځ څه نشته چې نشته. نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې وو هغه یې ګرم کړل، په بچو باندې خوړل. 4مه ورځ هم تېره شوه، په 5مه ورځ بیا څه نشته، خلکو هم روټۍ بنده کړه، مزدوري هم نشته. دې ښځې کور کې څه کباړ مباړ وغیره غونډ کړه، هغه یې خرڅ کړه، کباړ مباړ په هغې څه واخېستل، بچو خوړل، ورځ به په هغې ګزاره وشوه. بیا څه نشته، کور کې چې کوم زیاتي لوښي موښي و هغه یې خرڅ کړل، هغه یې په بچو خوړل، بیا څه نشته. خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار له په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی مو ما له لږ قرض وړه راکړه، بچي راته نار دي، نن 2مه 3مه ورځ ده، جاړي راته ماشومان د لوګین او سوال هم ګناه ده نشم کولی، او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم که چا طرف مزدوره شومه یا چاته کور کې نوکره شومه او چا راباندې خدمت وکړه در به کوم، هغوی زه خپل کار کوه نیک بخت دی، تاله قرض را تا ته پلار خاوند هم نشته، بچي دې واړه دي، ته ماله څه راکړې، ویې رټله دا غریب واپس راکړه. اوس دا هم وږې ده، زامن هم وږي دي، ماشومان بچي هم وږي دي. دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو، دا لوږې د لاسه غریب نه جوړه. مور ورته سر ته ناسته ده، آها خدای د داسې حال نه مو ساتي، او مور وله په سر باندې زور کوي د هغه غریب تبه ده، او د لوږې د لاسه یې تبه ده، او جاړې چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي، یا مورې دړ مې دی، ای مورې زما خېټه خوږېږي. مور ورته سر ته ناسته ده، په سر زور کوي، او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا، هغه وله او نور ماشومان خو واړه دي، اوبه راوړي کله په سر اچوي او د بیجان له کله په خپو اچوي چې زما رور به جوړ شي. ناستي ای مورې څه نشته چې د خوله کې ور واچومه، بچي اوبه شته بل څه نشته، اوبه شته دا واخله بل څه دي. دا ماشومه خورې څه وایي، دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري، زما دا رور به کله مري. بچې دا دې څه ووایي، وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو، که دې مړ شي او 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وشي. ګران کار دا ماشوم دا مور یې پاڅېده او خدای ته ودرېده، یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه، ته په خپل کار ښه پوهېږې، موږ نه پوهېږو. الله دې سره څه وکړم، د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم. دې ښځې دا فریاد کړی دی، او دې خواته زما دا خاوند، دا چې کوم خاوند زما شرابي و، مونځ به یې نه کو، روجې به یې نه نیولې، وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شو. دقه ټیم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه، یا ښځې یو خبره مې یاده، او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړ ښځه بچي بیا څه کوي، خو به د لوږې مړه شوي هله هله شابه دا ډوډۍ راکړه، خوراک راکړه، په منډه یوړه ښځې که ماشومان ولې یوړه او په هغې باندې وخوړه، ماشوم باندې مو خوړه، په هغه خویندې مو له وخوړه، په هغه ماشومان رونو او په هغه ښځې، او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه، زه به غرمه سار ناشته، غرمه روټۍ او ماښام روټۍ، که ځینې ته به برقه په سر یې وړې به. دقه یو کار یې کړی دی، بلې اسم نه دی کړی. رب العالمین ورسره څه چل وکړه، خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف، او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه، او خدای پاک په طواف موکړه، بیت الله عمره موکړه، په حج بیت الله په حرم کې دننه ته په سجده کې سو وستله. رسول الله مبارک فرمایي ما ته انسان کم وخت کې زیات نه دی چې کم وخت په سجده باندې دعوت چې دی دا کوي، رشتہ دارانو لا، نیکانو لا، صالحینو لا، خپلو لا کوي، حلال پې خورئ او بې دعوته مه ځئ، او په مړو مه دې رکېږئ، د دې نه لږ پټې احتیاط کوئ او ځان ساتي. او که یو سړی داسې وي چې هغه دعوت پریزي نشي تللی، یا مشکلات وي ورسره، کور ته ولې یوسه، ماما دې دی، تره دې دی، ترور دې ده، غریبانان دي یا بل څوک دي، ها دا وه نغدې ور مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا مې د شیخ صاحب نه اورېدلي وو، شیخ زنجان شهید رحمت الله علیه نه، او مولانا اشرف علي صاحب په کتاب کې مې ولیدل، وایي 3 قسمه دعوت دی، 3 قسمه. یو دا دعوت دی چې ته دعوت وکړې او څوک راوغواړې او کور پې روټۍ وخورې، وایي دا ادنا دعوت دی، وایي ځکه چې څوک دی چاله څوک دی راوغوښتل نو ادې مو کړو او ځان دې مو کړو، ښځه بچي دې مو کړو. وایي دویم متوسط دعوت دی، ادا دی چې کور پوخ کې او میلمه لی کور ته یوسي،
چې د پرېږده څه به یې کړومه نو یې ښځه بچي دې مو کړول ځان هم خو مېلمه دی د کړو نه بچ کړه بل مېلمه به یې مخوري کور ښځه بچي به یې مو سره وخوري په هغې به ډېر خوشحاله شي او اعلی دعوت دا دی چې نغدې وله ورکړه ښځه بچي دې هم د کړو نه خلاص کړه ادم خلاص کړه په نغدو هغه خوښه ده که جامې پې ځان لالي که ډوډۍ اخلي که چر خوري او که پیتي خوري د مارڼو دا مې څه اصول او آداب د شریعت په رڼا کې درته ذکر کړل الله پاک ذوالجلال دی په دې زموږ عمل نصیب وګرځولي کړي او خدای پاک دې موږ تاسو له د خیر او د برکت ژوند راکړي رزق حلال دی خدای موږ تاسو له راکړي الله دې د حرامو نه وساتي خدای پاک دې د اتفاق او د اتحاد ژوند نصیب کړي او الله یې د سنتو مطابق زندگی زموږ نصیب کړي دې زموږ جومات او د مدرسې ته دعا کوي چې خدای پاک د خپلو غیبي خزانو نه د جوړولو بندوبست وکړي د خپلو غیبي خزانو نه او بعضې دوستان زموږ رشید خان دی دا زموږ دلته د محلې ملګري دي هغوی پکې لګیا دي او خدمت پکې کوي هغوی دپاره هم دعا کوي دا مامون دی د حاجي صاحب نجیب حاجي صاحب زوی دی هغه پکې خپل کار کوي یا سه نور پکې خپل د محلې ملګري خدمت کوي د محلې خلک روټۍ ورکوي دا چې څومره مزدوران دي ټولو دپاره دعا کوي چې خدای پاک د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي او د هغې اجرونه خدای په دواړه جهانه ورکړي چا چې وقف کړی دی د هغوی خویندې ټول خاندان دی خدای د خیر او د برکت ژوند نصیب وګرځولی کړي او الله پاک چې څومره میلمانه راغلي دي یو ځای بل ځای نه خدای د ټولو د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي او خوشحالۍ نه بیمارونه پاک زندگی نصیب کړي داسې بعضې دوستان دي زموږ یو ملګری دی د هغه لور بیماره ده د یو مرزو د نمیرۍ دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي باید دوستانو ټلیفونونه کړي چا مور پلار بیماران دي چا کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي چې اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي او خدای پاکه دا موږ د دې جومات ته دعا کوي چې خدای په خیر مکمل کړي باید دوستان دي موږ سره